अल्हम्दुलिल्लाह الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأصفياء بلا اختلال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو اللہ رب العالمین فمن کو تاسبان د جمعې مبارک ورځ راوسته ده او ولد الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې عظیم انعام او احسان وشو چې اسلامي کال اولنې میاشت محرم الحرام تقریبا 2 ورځ ده اسلامي کال شروع شو او دا میاشت محرم الحرام دا یو لوی تاریخ لري په دې میاشت محرم الحرام کې د مسلمانانو د یو عظیم لیډر او د رهنما د مسلمانانو د یو غیرتی ځوان د مسلمانانو د یو عظیم او لوی مشر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قربانی په دې ورځ باندې شوی ده عمر فاروق رضی الله عنه فاروق اعظم په دې ورځ باندې د الله رب العالمین د دین لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین د خاطر خپل قربانی ورکړی دا
اول د محرم الحرام باندې اغاد اسلامی کال چکم اولنه ورځ ده عزت عمر فاروق رضی الله عنه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بهترین یو محبوب صحابی یو ملګری یو بهترین وزیر په مختصمه کا باندې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دین باندې عظیم قربانی ورکون کی شخصیت دی عمر فاروق رضی الله عنه د خپل نوم عمر دی د پلار نوم خطاب دی د اسلام یو عظیم داعی او لوی مجاهد تیر شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اولنو صحابه کرامو کې واقعۃ الفیل چې د ابرهه لشکر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو وړاندې د بیت الله شریف د ورانولو په نیت باندې ابرهه راغی او د بیت الله شریف د ورانولو منصبه تیار کړه او د هغه د هلاکت فیصله الله رب العالمین وکړه هغه هلاک شو د هغه د هلاکت د واقعین دیار لسکال بعد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پیدا شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ابتدا کې ډیر زیات دشمنو یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنان ابو جهل عتبہ شیبہ ولید ابن مغیرہ عقبہ ابن ابی معیط دا لوی کافران د سردارانو د کافرانو سرداران په دار الندوه کې ناست دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل په باره کې مشوره شروع ده عمر فاروق رضی الله عنه په دې وخت کې په دې مشوره کې ناست دي مسلمانان ډېر په کمزوري حالت کې دي د اسلام ابتدایي وخت دی وخت پورې تقریبا یو کم سلويخ کسان مسلمانان شوي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت شپږم کال دی مسلمانان عبادت په دار ارقم کې کوي د حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه په کور کې کوي د کافرانو د طرف نه سات په سات مسلمانانو ظلمونه کیږي مسلمانان د تکلیفونو ژوند تیری مسلمانان اسلام چرته نشي ظاهر اولی کہ اسلام څوک وروړي د کافرانو په پټه وروړي کہ مسلمانان کورس کې د کافرانو نه په پټه باندې کوي کہ مسلمانان تلاوت د قران کې د کافرانو نه په پټه باندې کوي د عمر فاروق رضی الله عنه خپل خور حضرت فاطمه بنت خطاب رضی الله عنها حضرت سعد بن زید رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه او چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب صحابی دی حضرت خباب رضی الله عنه دوی ته درس ورکړي د حضرت فاطمه رضی الله عنها چې کومه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خور ده په کور کې د قران کریم تعلیم شروع دي حضرت خباب رضی الله عنه لګیا دي حضرت سعد حضرت فاطمه رضی الله عنها ته د قران کریم سوره طه تلاوت کوي حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت سعید ابن زید رضی الله عنه دوی لګیا دي د حضرت خباب رضی الله عنه نه د قران کریم تلاوت کوي د قران کریم سوره طه تلاوت شروع دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې وخت د کافرانو په دې مجلس کې ناست دي کافران په دې مشوره باندې مشوره شروع ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهنت ډیر پته زیره روان دي سات مسلمانان لګیا دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرګتیا کې داخليږي د کافرانو سوچ دادي د ابو جهل مشوره دادا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل لپاره څوک پیدا شي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک زموږ دی مجلس ته راوړي عمر فاروق رضی الله عنه په دې مجلس کې ناست دي ابو جهل اعلان وکړو چې چا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مونږ ته وړاندې کو مونږ باغی سړی د سلب خان په انعام کې ورکو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مجلس کې ناست دي ابو جهل ته وایي چې د دې خان ذمہ دار بسوک وي زبدا کار کوم لیکن زما ذمہ دار بسوک وي ما تبسد خان سو کروڑی دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیت الله شریف کې ناست دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلی مبارک باندې دعا شروع ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاسونو مبارک باندې د الله رب العالمین دا سوال شروع دي اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی الله عنه یا الله اسلام ته ترقی ورکا اسلام ته بلندی ورکا اسلام ته عزت ورکا اسلام ته اوچتوالی ورکا په عمر فاروق رضی الله عنه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي د الله رب
रब्बुल आलमीन सवाल कई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द उमर रजी अल्लाह अन्हु द पारा द दुनिया और आखिरत द कामयाबी सवाल कई उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु मुबारक की दुआ कबूलेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसले जुदा कई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पदीबानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल कई या अल्लाह इस्लाम द तरक्की वर्का उमर फारूक द इस्लाम वर्का उमर फारूक द दीन वर्का उमर फारूक द इस्लाम तरक्की वर्का उमर फारूक बानी इस्लाम उचित का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह की रजाद सवाल अल्लाह ने इस्लाम कई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पखले मुबारक बाद दुआ जारी दा दलत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु पदारुन नदवा के नाते काफिरानों पर मशवरा की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सर मुबारक खून वाकली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कत्ल की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे सर जुदा दा तो नबी अलैहिस्सलाम दुआ जुदा दा तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इरादा जुदा दा तो अबू जहल और काफिरान मशवरा जुदा दा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पदी वक्त यो अजीम फैसला कीगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कत्ल लफारा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु तुर पलास बांधरा रवान दी अजीम लीडर द काफिरान दी अजीम बहादुर सड़ी द काफिरान दी और वे खिदमत जिम्मेदारी पसर बांधी वाखिस्तला किदीब इमाम अल अंबिया सय्यदुल कौनैन रहमतुल लिल आलमीन महबूब कायनात सरवर दो आलम सर मुबारक रौड़ी और द काफिरान अबू जहल सरदार मगी तब उड़ान कई और सगू खान को इनाम बांधी वसूली दिल तद इरादा दादा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ द हक अल्लाह पाक कबलई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु द गर्मी प वक्त रवान शो पलार की हजरत नुईम इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु मिलो शो उमर चरत रवानी पे इरादा बांधी स इरादा ने कड़ी दा जम द इमाम अल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लग्या दी जमुन देर कसानिया बी दिन कल जमुन देर कसानिया साबियान कल जमुन देर कसानिया द खपल दिन तवाडवल जमुन द दिन नुकसान शोरो कड़ी दी जमुन द अकीदी फसाद शोरो कड़ी दी जमुन द अकीदी नुकसान कई जमुन द खुदाया नु बद बयानी और जमुन द खलक लग्या दी जमुन द खानदान खलक जमुन द कबीले खलक जमुन द इलाके खलक जान सर मलगिरी कल जरवान द कत्ल पसे सेवा इनाम के दर तस मिलावीगी और मातर इनाम मिलावीगी अबू जहल जिम्मेदार दी अबू जहल ऐलान कर दी कि चाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कत्ल को दाग सर मुबारक रौड़ो जबागत उखान वर्को हजरत नुईम इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु तो फरमाई कि तो तुम रलमी इरादा लरी सलगुन ते सोचो का साकोर ते इस्लाम दाखिल शुवी दी सापकोर की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत असर कर दी सापकोर की नबी अलैहिस्सलाम महबूब पैदा शुवी दी सापकोर की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान नागली दी सापकोर की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन नागली दी अवल नखल कोर इलाज का अवल नखल कोर गम का दागी नबाद ब्याजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कत्ल दफारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन सा कोर दाखिल शुवी दी सा खलखोर हजरत फातिमा सा औखी हजरत सईद इब्न ज़ैद अगी मुसलमानान शुवी दी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु देर द वसीन अटक द खलखोर पकोर बांधी दाखिलेगी के दरवाजा बांधी वक्त के खोदो द कुरान करीम तिलावत चोरो दी हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तिलावत की त्वाहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा अल्लाह तज़किरतन लिमन यख्शा तंजीला मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना दा तिलावत चोरो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु दरवाजे के वक्के खोदो दा कोन नाशना तिलावत आवाज राजी तमाम मुहतरम अजीब मंजर दे रवान दी दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कत्ल दा पारा पलार के पैगाम मिलो सी चिस्ताद खोर कोते इस्लाम दाखिल शुवी दी फकोर की दरवाजे की अजीब आवाज हो रही है सूरह तहा तिलावत हो रही दो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु दरवाजा को टकोला कोर्ट दाखिल शो हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु कोट के पट शो और द कुरान करीम दा आयतुना द कुरान करीम दा हिस्सा सूरह तहा यजान सर डडी तपटक उमर फारूक रजी अल्लाह तपोस गई तासु न खबर शवे तासु कुल दिन प्रेखे दे तासु भी दिन नशीबी यही तासु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर के क्या इख्तियार करेगा हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा तो फरमाई मंग भी दिन नशीबी नहीं मंग हकीकत की दिन कबूल करे मंग बिल दिन तो नहीं औड़े दिली मंग हकीकत
امت کې اسلام قبول کړی دي موږ د الله رب العالمین بندگی قبول کړی ده موږ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مرګ قبول کړی د پښورو په والو باندې شروع کړه حضرت خباب رضی الله عنه په کوټه کې دي حضرت سعید ابن زید حضرت فاطمه بنت خطاب رضی الله عنه دمره اوهل په وینو باندې سره شول ویني روان دي دی به هوشه په حالت کې پریوت حضرت فاطمه رضی الله عنها یو زنانه ذات دي لیکن څه کلمات فرمایي عمر ته خبري مونږ چې کوم اسلام وروړي دي دا زمونږ پر ګونو کې داخل دي کته مونږ ته هر څومره تکلیف راکې تر دې چې زمونږ سرونه کټ کې مونږ د دین اورېدو والا نه یو او دا خبره یاد ساته کستا پر ګونو کې د خطاب وینه ده نو زم ستا خورم زما پر ګونو کې د خطاب وینه ده خو مونږ د خپل دین نه چرت اړول نشي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پیښو چې زما خور په حقیقت کې ډېر په دین باندې کله کله وی حتی سو تلاوت کو تاسو ما ته لګو خای اور ته فرمایي چې ته پلیتی او قران کریم دا الله رب العالمین کلام لا یمسه الا المطهرون ته یو پلیت انسان یو کافر انسان اسلام ته نه وروړي ته د قران کریم تلاوت نشي کولی د قران کریم الفاظ نشي راخستي د قران کریم دا صحیفه او دا کاغذ دا ځان سره نشي راخستي وی خاصو وی غسل بیچ کل رواقستو سورة طه پی نکلی دا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى پدی کہ حضرت خطاب رضی اللہ عنہ رحوت او دا قرآن کریم دا تلاوت بیا شروع عمر فاروق رضی اللہ عنہ دل تفکر کی دا خور او دا او کی سرا دا حضرت خطاب رضی اللہ عنہ سر مجلس کے دی نبی علیہ السلام پا مسجد حرم کے ناس دی دا اللہ رب العالمین نے دعا پڑی دعا اللہ پاک قبلے فدی مسجد حرم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کړی دا نبی علیہ السلام په حق کې ډېر بات قبول شوی ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ابراہیم علیہ السلام چې کلا په بیت الله شریف کې تعمیر وکړو د الله پاک نه دعاګان وغوښتلې یو دعا یې دا وغوښتله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الله زما پر امت کې زما پر اولاد کې یو انسان پیدا کا چې هغه ستاسو د کتاب تعلیم بیان کی ستاسو دین خلق ته بیان کی د خلق تزکیو کی د خلق باطن د خلق اخلاق او صفا کی د خلق ظاهر د کفر شرک د بدعات او رسومات الحاد زندقین صفا کی یا الله زما اولاد کې داس انسان پیدا کا ابراہیم علیہ السلام دعا کړی دا فورا نه قبلېږي د نبی علیہ السلام حق ډېر رستو قبول شوی نوح علیہ السلام دا اللہ نے سوال کی یا اللہ زمان عزیز زمان اہل ندی تاک ما تویلیو چیستا اہل تبز نجات ورکم اللہ رب العالمین و تو فرمائی چیستا عزیز ساد اہل ندی اللہ رب العالمین دعا نقبلی نوح علیہ السلام جی پا دریاب کی پا سیلاب کی پا طوفان کی غرقی ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار مبارک دا اللہ نے دعا کی یا اللہ زما دے پلار ته بخنو کا اللہ رب العالمین و تو فرمائی چې ساده پلار کافر دی د مبارک دعا نه قبلېږي نبی علیہ السلام دا خپل تر مبارک د ابو طالب سے مبارک دا اللہ نے سوال کی اللہ رب العالمین دعا نه قبلی لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک نبی علیہ السلام دعا کی اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یا اللہ اسلام کا عزت ورکا اسلام کا ترقی ورکا اسلام کا بلندی ورکا اسلام کا شان و شوکت ورکا اسلام کا اڑاندیوال ورکا اسلام کا تمام دنیا کی ترویج ورکا اللہ رب العالمین اغا دعا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک قبل حضرت خباب رضی اللہ عنہ تلاوت کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ باندې دومره اثر کو مابوزئی او د دې سړي په دربار کې د دې سړي په خدمت کې ما حاضر کړ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خپل خور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ خپل اوکه وی ورسره شو او وی روان شو د نبی علیہ السلام ناس صحابه کرام ناس دي سید الشهداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ناس دي کیوی قتل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تور پلاس باندې مجلس ترا روان
حضرت حمزه رضی الله عنه د دروازې شاته ودرېدو. صحابه کرامو ته وی تاسو به غم شئ کچره دی په غلطه اراده را رواني د لپاره یو ځکه کافي یو تاسو نه وړاندې نه درځي او که اراده صحیح وي بس بیا ټیک مجلس ته حاضر شي. دروازې شاته ولاړ هلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله نه سوال کوي په دې خبردان پیکا امام الانبیاء سوال کوي رب العالمین دعا قبلې او د چا په باره کې قبلې د فاروق اعظم په باره کې قبلې. دا عجیب منظر ده. سوال کوي امام الانبیاء سوال کوي قبلون کې رب العالمین دي او د چا په باره کې قبلېږي دا د یو خاص شخصیت په باره کې د عمر فاروق اعظم په باره کې دا دعا قبلېږي. د اجازه وغوښته چې موږ حاضر شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازه ورکړه. دو صحابه کرام را پاسېدل یو لاس یو صحابي ونیو او بل لاس بل صحابي ونیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وړاندې راوست. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس په دې وخت د الله نه دعا کړې ده او الله رب العالمین دعا د امام الانبیاء قبلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لمن راکا کین عمر اسلام راوړه او د الله نه سوال کوي یا الله عمر ته اسلام ورکړه. کوم عجیب منظر ده. کم سړی انسان دی زمون او استاد بچان بني آدم دی لیکن د محبوب سره څومره مینه ده د الله نه غواړي الله عمر ته سلام ورکړه. عمر فاروق رضی الله عنه او الله نے چې کوم دعا نبی علیہ السلام غوښته وا د مبارک الله پاک قبول کا وایي چې کلمه را توای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کلمه ویلا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله کلمه ویلا روان په کوم اراده لري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل مبارک او التسکیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا قبليږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره ټول عمر قرباني ورکړي. دغه عمر پرون ورځ یکم محرم الحرام باندې د دنیا نه تشریف وړي. زمونږ د استادو په اسلام کې تاسو عظیم شخصیات تیر شوي دي. نن چې موږ تاسو وایو عمر فاروق رضی الله عنه دا یو لوی شخصیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف به د چا خبره نه اورېده. نن موږ تاسو اورو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم راشي داسې مزل کې معمولی مون تیر شي صلی الله علیه وسلم کله اوایو کله نو وایو وجی منگا ما اسلام روڑو نن نباد بمنس پا بیت اللہ کے کو بیت اللہ کے منس کو او بیا صحابہ کرام چی اسلام روڑو چاہتے بے غد نکو چی میں اسلام روڑی او عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچ کو چی سڑی پیدا کم چی کافران خبر کی چی عمر اسلام روڑی پدے کیو سڑی معلوم کو چې دلته یو سړی دی او هغه خبر ډېره زیاته په تیزۍ باندې خوري دا غنوم جمیل. عمر فاروق رضی الله عنه هغه ته وی جمیلا ما اسلام وروړم ما کلمه ویلې وی خطبې دینه شوی وی نه نبی دینه شوی نه حقیقت کې دین ته نن اورېدل دی لاړو جمیل لاړو په دارالندوه کې ابو جهل کافران سرداران ناز دي ابوی ته وی تاسو خبري عمر فاروق اسلام راوړو کافران ډېر زیات خپشو چې منګه اراده کړې و او د دې کم طرف ته لاړ. عمر فاروق رضی الله عنه یہ کافرانو ته خپل اسلام اعلان وکړو چې دا ګوریا ته ما اسلام راوړو او کوم سړی که زما مخې ته راځي ما دې اسلام نه منې کوي او زما مخکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنی خبرې کوي نو ګوره دا یاد ساتي خپل بچي او خپل ښځې به ګونډوي زما مخې ته به الله خبرې کوي. نن زموږ د مسلمانانو غیرت دی د عمر هم غیرت دی. نن زموږ مسلمانانو عمر هم مسلمان دی. نن موږ مسلمانانو مونږ شو عمر هم مونږ شو. دا واحد شخصیت دی چې د په حق را قران کریم کې الله رب العالمین 20 آیاتونه نازل کړي دي. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا رائے مطابق قرآن کریم کے اللہ پاک 20 آیات نازل کړي. عمر فاروق اولنی هغه شخصیت دی چې دا په بیت الله شریف کې په ښکارا باندې مونږ کړي او د خپل اسلام اعلان ښکارا کړی دی. عمر فاروق هغه شخصیت دی چې د مدینه منوره هجرت کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے صحابہ کرام کل مدینه منوره ته تل ناغیبا
په پټه باندې تلل د شپې بدل او عمر فاروق رضی الله عنه چې زی د غرمې په وخت کې زی او کافرانو ته وې وریاد ساتي زم مدینه منوره ته هجرت کوم کوم سړی خپل بچي او خپل خوځ کندول غواړي جبل ابي قبيس تراشي او زما مخ ونیسي عمر فاروق هغه شخصیت دی عمر فاروق د غیرت نوم دی عمر فاروق د دین نوم دی عمر فاروق د پیغمبر د محبت نوم دی عمر فاروق د پیغمبر د دعا نوم دی پرون ورځ د یکم محرم الحرام په دغه ورځ باندې د دوی شخصیت د دنیا نه تشریف وړي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره څومره مینه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دومره مینه ده چې خپل لور حضرت حفصه رضی الله عنها ام المؤمنین زمونږ استاد د مؤمنانو مور دای رحمت للعالمین امام الانبیاء په نکاح باندې ورکړي یو خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی بل خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې د دوی لور ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله عنها په نکاح باندې عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په اسمانونو کې زما دوه وزیران دي یو جبرئیل دی او یو میکائیل او پزمکه باندې زما دوه وزیران دي یو ابوبکر صدیق دی او دویم عمر فاروق دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرتض مکه باندې وزیر تیر شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زمانہ بعد کچره پیغمبر راته هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عمر هغه شخصیت هغه کې غیرت او مسلمان کې بغیرت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په کوم لار باندې عمر فاروق دی په دغه لار باندې شیطان ناراض عمر فاروق رضی الله عنه شخصیت حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي یو عجیب واقعه ذکر کړی دا حضرت حماد ابن یاسر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو یرجی تاسو ماتا د عمر فاروق رضی الله عنه سے فضیلت بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاسو کو عمر فاروق رضی الله عنه فضیلت را بیان کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا تاسو ما د جبرئیل علیہ السلام نه کړو جبرئیل علیہ السلام نے میں تپوس کړو چې د عمر فاروق رضی الله عنه څخه فضیلت راته بیان کړي وای جبرئیل علیہ السلام راته فرمایل چې د نوح علیہ السلام د عمر برابر کچره د فاروق اعظم عمر فاروق رضی الله عنه فضیلت بیان شي د نوح علیہ السلام د عمر مطابق څومره د عمر دی بیا هم دغه فضیلت ختم نشي دومره لوی فضیلت خاوند حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او بیا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه عجیب واقعہ پر لیکل دا نوح علیہ السلام چې کله کشته جوړه کړه په کشته باندې وینه د ځمکې نه اوله کېدل نوح علیہ السلام د الله پاک نه سوال وکړو یا الله کشته جوړو پاغي د ځمکې وینه لګي سو سره وکړه رحمت الله رب العالمین ورته فرمایل چې په دې باندې زما د مخلوق چې کوم اکابر دي دا غي نمونه په لیکا نوح علیہ السلام د الله نه تاسو کو ساده مخلوق اکابر سوق دي اکابر مشران سوق دي وی الله رب العالمین را تو فرمایل چې پنځه نمونه په لیکا یو په محمد لیکا دویم په ابوبکر لیکا دریم په عمر لیکا څلورم په عثمان لیکا او پنځم په علی لیکا چې دې په لیکل کېشته د وینو د خوراک محفوظ پاتې شو چې د نوم دومره برکت دی تاسو چې تجدید الله رب العالمین په کوم اذان وقفه عمر فاروق رضی الله عنه هغه شخصیت چې په کېشته باندې نوم لیکل کېږي هغه ځای باندې وینه خلن لګي یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جبل احد باندې ولاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احد غر باندې ولاړ یو وسره ابو بکر صدیق رضی الله عنه دویم وسره عمر فاروق رضی الله عنه او دریم وسره حضرت عثمان غنی رضی الله عنه جبل احد اخوزیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخبر आवाज ولا او وی فرمایل چې ودرېږي خدا پتا باندې یو نبی دی دویم صدیق دی او دغه باندې شهدا دي عمر فاروق رضی الله عنه عثمان غنی رضی الله عنه دا دغه باندې شهدا دي یو د باندې ابوبکر صدیق دی او یو د باندې پیغمبر ولاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره څومره مینه وا
په بلار به کله روانو نبی علیہ السلام به یو لاس مبارک په حضرت ابوبکر صدیق باندې اړول او بل لاس به په حضرت عمر فاروق باندې اړول او نبی علیہ السلام به فرمایل چې موږ په جنت کې دغه شان ګرځو. تاسو سوچو چې د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق سره د نبی علیہ السلام څومره مینه و. د محرم الحرام په میاشت کې دغه سړي د دنیا نه تشریف وړي. عمر فاروق رضی الله عنه په دنیا کې څه کړی دي؟ نن هر سړی د اسلام دعوه کوي، هر سړی د ریاست د مدینه دعوه کوي چې زه ریاست د مدینه قائمو. عمر فاروق رضی الله عنه په خپل ژوندۍ کې په 22 लाख مربع میل باندې اسلامي نظام قائم کړی. په 22 लाख مربع میل باندې اسلام جنډې پیچته کړی چې باغې کې غټ غټ حکومتونه د قیصر روم او د کسرای فارس د حکومتونه د عمر فاروق رضی الله عنه فتح کړی. نن یو سړی وای زه د مدینه ریاست قائمو. د مدینه د ریاست کردار ته وګورئ، هغه کې فتوحات، هغه کې کافر ته سجده نه و، هغه کې قبر ته سجده نه و، هغه کې د هندوانو ازادي نه و، هغه کې د عیسایانو ازادي نه و، هغه کې د قادیانانو یارانه نه و، هغه کې د اسلام مینه و، هغه کې د نبی علیہ السلام مینه و. عمر فاروق رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې 900 جامع مسجد غټ غټ جماعتونه جوړ کړي. 900 غټ غټ جماعتونه او 4 زره واړه جماعتونه جوړ کړي. ته ولګي جماعتونه ورانه مدینه ریاست دادي ته خدای چې مدرسې ته په کوم سیل باندې کټه ملاويږي هغه ته ختمه لکه مثال سرمنی د مدینه ریاست دادي. ته ولګي قادیانی ته ازادي ورکه د مدینه ریاست دادي. ته ولګي ګستاخ د پیغمبر ته ازادي ورکه د مدینه ریاست دادي. د مدینه ریاست دادي یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بشر منافق فیصله وکړه. د يهوديو دا منافق په منځ کې په یو ځمکه باندې اختلاف فیصله و. نبی عليه السلام فیصله وکړه چې دا حق د يهودي دی، دا د منافق نه دی. دا غینه بعد راغی ابو بکر صدیق رضی الله عنه له منافق وتوي. ابو بکر صدیق هم فیصله وکړه چې دا حق د يهودي دی، دا د منافق نه دی. بشر منافق وی چې زو اوس د دینه بعد عمر فاروق رضی الله عنه د بشر منافق خیال دا چې زه مسلمان کارم او ظاهرا خو مسلمان یم او عمر فاروق سے د مسلمانانو سره مين او کافرانو سره نه لګي نو زما پاک ته فیصله بشر منافق او يهودي راغلل عمر فاروق رضی الله عنه تا بشر منافق په زمون دا فیصله وکړه. يهودي ورته زمون فیصله داسې نبی عليه السلام کړی دا، ابو بکر صدیق صاحب کړی دا چې دا حق د يهودي دی. عمر فاروق رضی الله عنه کور ته دن لاړو، تورې راوستله، د بشر منافق سره کټ کو او وی فرمایل چې کوم سړی ته د الله فیصله، د پیغمبر فیصله او د ابوبکر صدیق څخه فیصله منظور نه وي، هغه سړی د فارغ ما دا فیصله ده. د پیغمبر فیصله چې سړی نه مني هغه سر کټ کوي، او چې سړی را پاسي د پیغمبر توهین کوي هغه ته ازادي ورکړي. دا ستاسو پیغمبر سره مینه ده، دا ستاسو مسلمانانو سره مینه ده، دا ستاسو اسلام سره مینه ده. افسوس خبردار چې نن موږ مسلمانان یو زمونږ د مسلمانانو زمين اوسم ودري، اوسم زمونږ د پیغمبر سره مینه کم ده. زمونږ مخکې د پیغمبر ګستاخ را پاسي ګستاخي کوي، زمونږ زمير ودري موږ ود پراته یو. نن موږ ځان ته مسلمانان په کومه خلی باندې وایو چې تاکي غیرت د پټی شته، تاکي غیرت د دکان شته، تاکي غیرت د خپل جامې شته، تاکي غیرت د کاروبار شته، تاکي غیرت د نوکری شته، او تاکي د پیغمبر غیرت شته. او بیا باسي په کې لا داسې وایي چې قادیانی مزګر کی بازار دي. باسي په کې لا داسې وایي چې کوم علما او کوم مسلمانان را پاسي په دې ملک پر امن احتجاج کوي، او باج بزرگان په کې لا داسې وایي دا خلق له تکلیف ورکي، روډ باندې تا ته غیرت دی وخت را پاسي دا تکلیف ته دی وخت پیژنې چې کله د بجلی خراب وي او روډ باندې دا تکلیف ني، چې کله د ګیس خرابي او روډ باندې په دې وخت دا تکلیف ني. دا تکلیف دی وخت ته یاد دي چې کله ستاسو نوکرې مسلې او په روډ باندې احتجاج کوي، روډ باندې تاسو دې وخت د مسلمان تکلیف یاد دي. خو چې د پیغمبر د عزت لپاره یو سړی روډ باندې دی وخت ته د مسلمانانو د قوم تکلیف دی.
دی وخت تا ته مریض یاد شي، دی وخت تا ته ضرورت یاد شي. دا زموږ د مسلمانانو د پیغمبر سره هغه ظاهرا مینه ده. دې ته مینه وایي، دې ته مینه وایي. د پیغمبر مینه مونځ ته نه وایي، د پیغمبر مینه روژې ته نه وایي، د پیغمبر مینه د زړه درد ته وایي. ستا په زړه کې د پیغمبر د مینې درد نشته چې ته مونځ کې هسې ځان راته مه خرابوه. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون حب اليه من والده وولده والناس اجمعين. هغه وخت پورې یو سړی مسلمان نه دی تر کوم وخت پورې هغه ته زه د خپل مور پلار نه، د خپلو بچو نه، د خپل اهلو عیال نه، د خپل دنیا کاروبار نه، تر دې چې د خپل ځان نه زیات محبوب نیم، هغه وخت پورې سړی مسلمان نه دی. چې ته مسلمان نه مونږ څه لکې د پیغمبر د عزت دپاره ته یو خوله قدرې نشي کولاولی، د پیغمبر د عزت دپاره ته 2 رکعاته نفل نشي کولی، څنګه مسلمان او چې بیا یو سړی یو اقدام وکړي، یو مرتد او یو کافر قتل کړي، نو د هغې دپاره ته بیا وې دې زیاتې کړي. د هغې دپاره که یو سړی روډ بند کړي، پر امر احتجاج وکړي، خپلې عملې ته وړاندې کړي چې صاحب د پیغمبر په عزت باندې موږ هېڅ قسم مخالفت، هېڅ قسم قانون نه منو، نو په دغه ځای کې تا ته بیا څه یاد شي؟ وایي دا د قوم ته تکلیف دی، ښه دا تکلیف دی د جهان بې غیرته، تا کې خپل غیرت نشته، دې وخت کې تا ته قوم یاد شي. ستا په دې زړه کې دومره درد دی، په ایمان ووایه دې سړي ته چې تا 2 رکعاته نفل کړي د پیغمبر د عزت دپاره، تا یو پیره دعا کړې ده چې الله زموږ د پیغمبر د عزت خیال وساتي، تا یو پیره یو 100 روپۍ صدقه د پیغمبر د خاطر جومات کې ورکړې ده، دې وخت کې تا ته یاد شي. نو که ګیره دې ښایسته پرېږي، خو چې غیرت در کې د پیغمبر نه، ستا په دې ګیره او د سید په ګیره کې فرق نشته. ګیره کې مسلماني نشته چې تا ګیره پرېښې ده ښایسته ګیره او ته وایې زما ګیره ده بس زه مسلمان یم. ستا په زړه کې ایمان نه، ګیره مه پرېږده. په مقدس مکه سکم ګیره پرېښې ده، سکم په سر باندې یو شی څوک کړي، سکم د ظاهر لحاظ سره ښایسته مزېدار ګیره پرېښې ده، نو په دې ګیره ستا په زړه کې ایمان پکار دی. او دا ور یاد وساتئ، ستا په قبر کې به ستا نه 3 تپوسه کېږي. یو تپوس به د پیغمبر باره کې کېږي، ستا دې په مخ ته سره ګیره نه، خو چې د پیغمبر سره د زړه مینه وي په قبر کې به جواب ورکولی شي. چې ستا ښایسته ګیره وي خو چې د پیغمبر سره دې مینه نه، نو په قبر کې به ته جواب کوې ها لا ادري، ما ته پته نه لګي. دا زموږ د مسلمانانو ایمان دی، دا زموږ د مسلمانانو غیرت دی. هی افسوس خبره ده، عمر هم غیرت کوي، موت هم غیرت کوي. موږ او تاسو د عمر فاروق رضی الله عنه معمولي غوندې جلکي اورېده چې هغه زندګي څنګه وه، او زما او ستا ایمان دومره کمزور دی که ما تا ته څوک کنځلو کړي، ما تا ورسره جنګ کوو، که زما ستا پیغمبر دی او سړی کنځلو کړي، ما ستا اوده پراته یم. دا زموږ غیرت دی. افسوس خبره ده، د الله نه ویریږه. کم از کم هغه سړی چې د نبی علیه الصلاة والسلام د عزت دشمن دی، دا زما او ستا د هر څه نه زیات دشمن دی. که هغه قادیاني دي، که هغه عیسایي دي، که هغه هندو دي، که هغه سیخ دي، خو چې زما او ستا د پیغمبر ګستاخي او بې ادبي کوي، نو دا سړی چېرته نه د پاکستان دوست دی نه د مسلمان دوست دی، ځکه د پیغمبر دوست نه دی، نو د یو څیز هم دوست نه دی. موږ تاسو به اول مینه ساتو د الله سره، د پیغمبر سره، د صحابو سره، د هغې نه بعد د خپل ځان او د خپل وطن سره. وطن او ځان رست لري، اول دین دی، نبی علیه الصلاة والسلام دی. نو عمر فاروق رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام دغه محبوب صحابي د محرم الحرام په میاشت کې شهید شوی دی. موږ او تاسو ته پکار دی چې د عمر په شان غیرت په خپل ځان کې پیدا کړو، د عمر په شان قرباني د خپل دین دپاره ورکړو، د عمر په شان مینه د پیغمبر علیه السلام سره پیدا کړو، او د عمر په شان مینه د صحابه او د مسلمانانو سره پیدا کړو. الله جل شانه دې موږ تاسو ته د نبی علیه الصلاة والسلام په صحیح دین باندې، د نبی علیه الصلاة والسلام په سنت طریقه باندې استقامت نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. الله پاک من ټول کې د دین او د اسلام غیرت پیدا کړي، الله پاک من ټول کې د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو محبت پیدا کړي، الله پاک من ټول ته خپل دین باندې عمل نصیب کړي. الله پاک زمونږ د دین، زمونږ د وطن، زمونږ د مدرسو، زمونږ د جماعتونو او زمونږ د شعائرو الله پاک حفاظت وکړي. څوک هم چې زمونږ د پیغمبر علیہ السلام ګستاخی کوي، کاغه قادیانی وي،
کاغه هندو وي کاغه سکھ وي کاغه عیسائی وي الله د تمام انسانیت د پاره د عبرت نه جوړ کړي الله پاک زمونږ دا وطن د داس د ګستاخان نه پاک کړي زمونږ دا وطن ډېر په قربانو سره وجود تراغلي دي الله پاک زمونږ د دې وطن حفاظت وکړي زمونږ د دې وطن سره چې څوک هم غدار دي د يهوديانو سره د اسرائیل سره د هندوانو سره د قادیانانو سره مینه ساتي د وطن سره غداری کوي د اسلام سره غداری کوي د مسلمانانو سره غداری کوي د مسلمانانو جماعتونو مدرسو سره غداری کوي الله د مقدس مکه نه روکي الله په تمام دنیا کې چې څومره مسلمانان دي د ایمانونو د اعمالو او د اموال حفاظت کوي الله څومره مسلمانان بے ګناه د کافرانو ظالمانو په جیلونو کې دي باعزت طریقې سره رهایی نصیب کړي الله دغه کوم خالد قرباني ورکړي دا په خوشاله سره باعزت طریقې سره دغه جیل د ټول تیارونه الله پاک رها کړي الله زموږ په دې وطن کې د قران او د سنت د بهترین د امن او د اسلام قانون راولي الله په تمام دنیا کې د اسلام او د قران نظام راولي الله په تمام دنیا کې چې څومره مسلمانان مسافر دي خپل اهل او عیال ته په خوشاله سره واپس کړي الله پاک موږ د منافقت نه وساتي الله موږ د داسې منځونو نه وساتي چې دین نه قبل الله پاک موږ د داسې ګیرو نه وساتي چې باغې کې د پیغمبر علیه السلام سنت او د پیغمبر محبت د پیغمبر عزت نوي الله پاک موږ د داسې ژوندۍ نه وساتي چې باغې باندې موږ د پیغمبر عزت د پیغمبر محبت او د پیغمبر تابعداري ونکو الله پاک موږ د داسې جبو نه وساتي چې باغې باندې موږ د پیغمبر علیه السلام محبت د پیغمبر علیه السلام عزت د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه ژوند تیر نکو الله پاک موږ ټول ته د پیغمبر علیه السلام د زړه محبت نصیب کړي د دین محبت د زړه نصیب کړي الله پاک موږ د دین او د اسلام د قران او د سنت د مدرسو جماعتونو د بی ادبه بی احترامین او ساتي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.